جګران کتونکو السلام علیکم. وزیر اعظم پاکستان عمران خان پرون یو وارې بیا داسې بیان ورکړی دی چې د هغې نه باقاعده پته لګي چې یاره زموږ پاکستان وزیر اعظم یا حکومت چې کوم دی د افغانستان په اندروني کارونو کې چې کوم دی لاس وخه نه کوي. دغه شانتې یو بیان وزیر اعظم صاحب مخکې یو هفته مخکې باجوړ کې هم هلته کې یو جلسې ته خطاب کړی. په هغې کې هم دوی ویلي چې په افغانستان کې یو نوی حکومت را روان دی او د هغې سره به امن راشي او حالات به ټیک شي او بیا به دلته کې ټوریزم او ټریډ ته پرون چې کوم دی د صحافیانو سره خبرو اترو په موقع باندې وزیر اعظم یو وارې بیا ووې او غلطه خبره ما په خیال غلطه خو ته زه نشم ویلی. وزیر اعظم دی خو ډېر پوهه دی په خپله باندې خو چې نو په کارو له هغه دا و چې یاره په افغانستان کې چې کوم جاري امن کومه منصوبه ده یا کوم پروسس دی دی کې هرډل چې کوم دی یا بنیادي رکاوټ چې کوم دی یا بنیادي خنډ چې کوم دی هغه د افغانستان موجوده حکومت یعنی د ډاکټر اشرف غني صاحب حکومت دی. تو زه دا یو خبره کوم چې پاکستان لا د داسې قسمه بیاناتو نه چې کوم دی ډډه کول پکار دی. ډاکټر اشرف غني صاحب یو لیجټیمیټ حکومت دی، هغه د افغان ولس چې کوم دی یو منتخب صدر دی. د وخت کې هغه انټرنیشنلی چې کوم دی نړیواله سطح باندې هغه منل شوی تسلیم شوی حکومت دی. نو هلته کې د وزیر اعظم دا بیان چې یاره په هغه په امن پروسس کې چې کوم دی یو رکاوټ دی یو بالکل ما په خیال صحیح بیان نه دی. او بل دا خبره چې په افغانستان کې عبوري حکومت پکار دی، دا د افغانانو مسله ده. هلته کې عبوري حکومت پکار دی، انټرم پکار دی یا څنګه پکار دی، ښه پکار دی، بد پکار دی، دا د هغوی کار دی. نو زه دا ګڼم چې د وزیر اعظم صاحب دا بیان چې کوم دی دا بالکل اوایډ کول پکار دی. او د دې سره څه وشو چې په افغانستان کې کوم د مخالفې ډلې دي د موجوده حکومت یا د ډاکټر اشرف غني صاحب را روانو انتخاباتو کې هغوی د مخکې نه یو تجویز هم ورکو، یو مخکې نه د هغوی مطالبه هم وه چې یاره په افغانستان کې موجوده حکومت چې کوم دی د دوی ټول وخت چې دی هغه به په 21 د مای چې کوم دی دا به ختم شي. نو چې ختمیږي د دې لیجټیمیسي یا د دې هغه اصلي حیثیت چې کوم دی هغه ختمیږي. نو هلته کې یو عبوري حکومت یو انټرم سیټ اپ چې کوم دی هغه پکار دی چې بیا انتخاباتو کې او بیا چې کوم دی دا پروسس په مخه لاړ شي. نو د هغوی دا ډیمانډ و. اوس وزیر اعظم صاحب چې دا بیان ورکړ د دې سره څه وشو چې د دې سره هلته کې په هغه خلکو باندې اوس د شک په نظر سره ورته ګوري چې یاره دا ډیمانډ دا د حنیف اتمر صاحب یا د هغوی نه دی بلکې دا د پاکستان ډیمانډ دی او بیا پاکستان هغوی چې دا د انټلیجنس ادارې غواړي. زه دا ګڼم چې د وزیر اعظم صاحب دا بیان چې کوم دی دا بالکل د افغانستان په اندروني معاملاتو کې مداخلت دی. دا ول نه دی پکار. پاکستان له هغه پالیسي کوم چې دوی وایي چې په افغانستان کې زمونږ څه قسمه حکومت راځي زمونږ چې ډیموکراټیکي یا هر یو وي هغه به دوی تسلیموي او دوی د هغې سره کار دی. دا د افغان ولس خوښه ده چې څوک په حکومت کې راولي. دا د هغوی ډیمانډ دی، الریډي اپوزیشن ډیمانډ کړی دی چې هلته کې یو عبوري حکومت پکار دی. اوس وزیر اعظم له په دې کې څه پکار دی چې دوی وایي چې یاره موجوده حکومت دا رکاوټ دی. ته په پرایویټ دغه کې ویلي چې پبلیکلی او دې سره څه وشو چې ډاکټر د حنیف اتمر صاحب هغه چې اپوزیشن له طرفه چې کوم دی ما په خیال روان صدارتي چوکۍ دپاره امیدوار هم دی هغوی دا خبره وکړه. هغوی ډېره صحیح خبره وکړه چې دا زموږ ډیمانډ دی. حکومت دلته کې په 21 د مای ختمیږي. نو بیا پاکستان له نه دي پکار چې زموږ په کورني دغه کې چې کوم دی لاس وخنه وکړي. دا د پاکستان ډیمانډ نه دا د افغان ولس ډیمانډ دی. حنیف اتمر صاحب دا وایي. نو زه دا ګڼم چې د وزیر اعظم صاحب یو دا بیان د دې نه مخکې چې کوم دوی باجوړ کې ورکړی دا بیان دا بالکل داسې ښکاري چې یاره د پاکستان سیاسي حکومت چې کوم دی یا ما په خیال یا خو دې پراپرلی بریف شوی نه دی، درته ویلي شوي نه دي چې یاره افغان حکومت ستا په دې بیاناتو باندې ډېر د خفګان اظهار کوي. نو زه وایم چې پکار دی چې وزیر اعظم صاحب ته دا وزارت خارجه ته دا خبره وکړي چې داسې قسمه بیانات چې کوم دي دا د پاکستان او د افغانستان تعلقات مخکې نه خراب دي، مخکې نه ترمنځ چې کوم دی په یو بل د اعتماد ډېر زیات فقدان دی. اوس داسې قسمه بیانات چې ورکړل کېږي د دې سره نور هم د دواړو ملکونو حکومتونه چې کوم دي دولتونه چې کوم دي هغه د یو بل نه لرې کېږي. نو داسې قسمه بیان چې یاره د هغې نه د مداخلت بوی راځي. زه دا ګڼم چې پاکستاني سیاسي او نظامي مشرانو ته هغه اوایډ کول پکار دي. وزیر اعظم صاحب دا په دې هفته 10 ورځې کې چې کوم دی په دویم ځل باندې داسې بیان ورکړ چې د هغې نه ښکاره دا پته لګي چې یاره ګنې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي. نو دا ول اوایډ کول پکار دي. د دې سره ډاکټر اشرف غني صاحب مخکې نه ډېر غوسه دی، هغه الریډي سایډ لاین شوی دی امریکې د وجې نه، د روس د وجې نه، د نورو د طالبانو سره چې کوم پروسس روان دی هغې د وجې نه سایډ لاین شوی دی. د هغه حکومت مخکې نه هغه یوه میاشت او نیمه میاشتې پاتې ده. اوس په داسې حالاتو کې داسې قسمه بیانات ورکول یو خو د هغه حکومت ته تقویت ورکول دي، د هغوی نریټیو ته تقویت ورکول دي چې پاکستان یا امریکا یا نور ملکونه په افغانستان کې مداخلت کوي. نو دا بیان یو بې ځایه یو بې وخته بیان دی چې د پاکستان د وزیر اعظم د طرفه راغلی دی او دا نه دی پکار. او زه وایم چې آینده دپاره
د داسې قسمه بیانونو نه ډډه پکار ده. دا د افغان ولس خوښه ده، دا د افغان قوم خوښه ده، دا د افغان د سیاسي مشرانو، د هغوی د ولسي مشرانو، د هغوی د پارلمان خوښه ده چې هلته کې عبوري حکومت پکار دی، نه دی پکار، کله به راځي، څنګه پکار دی، او طالبانو سره خبرې به څوک کوي. دا به فیصله به افغان ولس کوي، دا فیصله به د افغان نماینده، د ولس نمایندګان چې کوم دي دا به هغوی کوي. نو د پاکستان د وزیر اعظم بالکل وزیر اعظم صاحب دا بیان چې کوم دی دا یو غیر ضروري بیان دی چې د دې نه دا پته لګي چې یاره وزیر اعظم صاحب اوس هم د افغانستان په حوالې سره پوره بریف شوي نه دي.